أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين أما بعد قبل قدر سمين الناصرين أيام فاطمية يعني ورمان زهراش بيريزي ساعة جميش با شهاداتش با دوافاتش با وجميع وريز شهادات ودوافات وريزتي طول عالم إسلام تا عالم تشيع تا زمان مولا تا تعزيات وتسليات بشكل دغي بي حوالي سره غواړم یو څو مختصر نکتې چې ما او تاسو ټولو برخه وکړي وشي په هر شو دا واوري دغه نیت سره چې بي فضایل واورو و بي ځان د وسیله وګرځو دنیا مشکلات ما اسان شي آخرت مشکلات عاقبت بالخیر شي و د بي زیارت تعمیر کول مو ټولو ته خدای توفیق نصیب کړي څو روایت ذکر کوم د مو اهل سنت والجماعت ورونو کتابونه روایات ډیر زیات دي خو ټولو ته زه رسېدای نشم یو څو روایات دي دپاره څه تبرک وشي چې موږ د ورځې کې برخه وشي پیغمبر نه روایت دی دا روایت سوای کې محرکه کې اشتا کنز العمال اسد الخابه تذکرة الخواص خیر العقبا نور الابصار دغو کتابونو کې شته چې اذا کان یوم القیامه نادی مناد یا اهل الجمع غضوا ابصارکم حتی تمر فاطمه چې کله ورځ د قیامت شي یو غاگ با اسمانی غاگ وشی نداب وشی چا ای ده اهل محشر خلق و غزو ابصارکم سترگی ٹیٹی کوئی ویلی چا ورمن زهرا را بانده حالان که قیامت رزی نه شریعت خبرشتا نه ده حجاب خبرشتا ده مراد که ده شیدی ده غوی چا ورمن زهرا عظمت دورا سیاد ده دورانیت بده ده غیبی بیوی چا کل و ریز قیامت رسی ایٹومیٹیکلی هاتولو با اباحات نا روب نا ده ورمن زهرا استرگی ٹیٹی ده کتابو که رغلی جمله ده فضیله ده ورمن زهرا تحصیل ده نور ابصار منتخب کنز العمال ابن المغازلی صفحه 360 دو کی در روایت شتا سکنتو اذا اشتقت الى رائحة الجنه شممت رقبت فاطمه پیغمبری ای سکل از مشتاق سام سد جنات خوشبوی ما بندی راشی نزا ورمن زهرا بیا خوشبوی کام یعنی ورمن زهرا ده بهشت بیا پیغمبر نے روایت تے حسبک من نساء العالمین اربع کائنات کی څلور ورمنی څلور بیبیانی عظمت لري بس دینه پاسه بغل بیبی نشته څنګه عظمت لري مستدرک صحیحین جلدین سیر اعلام النبلاء جلد 2 صفحه 126 البدایه والنهایه جلد 2 ابن المغازلی صفحه 363 تحقی در روایت رغل ده چه کائنات سالور عظیمی بیبیانی دی ایوا مریم بیبی ده و آسیا بیبی ده و خدیجه و فاطمه در سالور بیبیانو خدای یو عظمت ورکڑه ده بیا مناقب ابن مغازلی کشتا ما رزید حتی رضیت فاطمه زن نرزی که کم اخصردی نتو پوری چغن ورمن زهرا نبی رزی شوی یعنی کچان ورمن زهرا رزی شو اغنه بیازی رزیون یعنی کچان ورمن زهرا نرازی ده خفا ده مرور لوڑلا اغنه زه هم مرور سام اغه سره با امام روتوی امام بوسره تعلق نبی سوائی کی محرکہ کیا روایت شتاب تذکرۃ الخواص ذکر کرده اریاض النصرہ ذکر کرده زخیر العقبہ ذکر کرده یا علی ان اللہ امرنی ان ازوجک فاطمہ علی جان مولا امیر المومنین تا رسول اللہ کا خدای موتا دا امر کرده دا حکم کرده سیتا و دا بزور من زهرا صدقا یعنی تا کف سکم ده ایتا همسر سکم ده سمبسلات و مشابهات سے اغور من زهرا ده سوائے کی محرکہ کی در روایت ہے ان اللہ زوج علی من فاطمہ دا اللہ رب العزت دا خدای دا پیغمبری خدای دا علی و دا ورمن زهرا سره دا هم دا علی فضیلات سره سرګندی کی علی مثال لري او هم دا ورمن زهرا مثال نشته دا روایت سره واضح الفاظ دي یا دین علاوه پیغمبر نے در روایت الجامع الصغیر جلد 1 حدیث 4112 یعنی 4112 حدیث ده الاصابه فی تمییز صحابه جلد 4 البدایه والنهایه جلد 2 ذخیر الرتبه دغ روایت کی خیر النساء العالمین 40 کائنات کی افضل ترین خزی با فضیلت ترین خزی دینا
و فضیلات کی چکو سب برابری ندی آغا څلور دی پیغمبری مریم و آسیا و خدیجه و فاطمه آغا چوب دی ورمانا مریم بی بی ده و خدیجه بی بی ده آسیا بی بی ده و فاطمه زهرا سلام الله علیهن. یا دین علاوه در روایتات ذکر کوم سیدۃ النساء اهل الجنه فاطمه سړیو کې جنات ریسی د ځوانانو سردارانو دی هغه روایت حسن حسین دی خځو باندې کا سرداری کوي ورېزه قیامت جنات ټولو خځو سردار چوک دی پیغمبر نے روایت کنز الامال جلد 13 بخاری شریف کتاب الفضائل چیپٹر چکتے مناقب فاطمہ البدایہ و نہا جلد 2 سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ د جنات ټولو خځو سردار هغه ورمنه زهرا بل روایت ذکر کوم اغنا بعد یو اینڈ بوند یو کل روایت هغه ذکر کوم ختم کوم عن النبي صلی الله علیه و آله صحیح مسلم فضائل صحابہ چپٹر دے باب دے هغه کی دا روایت راغلی دے چو انزل آیت تطهیر فی خمسه دا باندې چونکه ډیر بحث ته مفسرین مانس کوي چې انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهیرا دا آیت چوب باریکی دے دا حدیث کی واضح الفاظ کے نقلی سے پیغمبر ویلی دی سا آیت تطہیر نزل شوی دے فی خمسہ پینزو کا سنت بارکی فی یا اغنى یوزا پیغمبر یم وفی علی دویم علی علیہ السلام دے وحسن و حسین سلو و فاطمہ ورمن زهرا دے دا پینزو بارکی داغا آیا نزل شوی دے یعنی دا آیا دا ورمن زهرا طهارت اعلان کئی ازکا ورمن زهرا تا بطول نہیں ازکا ورمن زهرا بندی آغا سخزو کم بیماری دی آغا ورمن زهرا بطول اغنا منقطع دی جدا دی ونیا دا عظمت ورمن زهرا بی بی دی دا روایت ذکر کم افضل نساء اهل الجنہ مریم واسع و خدیجہ و فاطمہ سیر اعلام النبلا ذخیر القبا فضیلت ترین با فضیلت ترین خزید جنات کی آغا مریم و آسیا و خدیجہ و فاطمہ دین ورس بین ہوئی دی نندہ عظمت ورمن زهرا دی دا ټول یو طرف ته جمع کی صرف او صرف انده خبره سموکو چې آیت تطهیر نازل شوی دی هغه حسن حسین په باره کې هغه ورمن زهرا علی او پیغمبر په باره کې دا ورک فضیلت دغه خلقانی د خاندانی عصمت او طهارت ته دغه اخیری جملات او صفات کی ذکر کوم چاندا موت او زهرا بی بی وسلا وګرځو قرأ رسول الله صلی الله علیه و آله هذه الآیه سوره نور کی آیات ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیها اسمه قرآن کے آیات سورہ نور کی دے پس لگا خپل وقت شوی سزن قرون شتن سو خدای اذن وکړه د څاغو دیولونه ډیر بلند وی څالته شیاطین راتلای نشي واغه کی د خدای نامه خستل شي بالغدو والآصال شپه او ورځ ډے نایټ هغه کی د پروردګار تسبیح کیږي دا آیات کله ورسل شولا فقام الیه رجل یو سړیو ته پوښتنه فقال ای بیوت هذه یا رسول الله یا رسول الله کوم کورونه دي چې دی عظمت خدای دغه ای کی بیان کړی دی او دی ولې دور بلند څه شیاطین تطلای نشي وا د شپاوري چې خدای تسبیح کیږي د خدای نامه خسل شي د کوم کورونه دي پیغمبر دوته کو بیوت الانبیاء دینه مراد پیغمبرانو کورونه دي فقام الیه ابو بکر پوښتنه فقال وتویل یا رسول الله هذا البيت من مشيرا الى بيت علي وفاطمه عليهم السلام دا وکی ابو بکر پوښتنه اشاره وکړه سوایا دا کوراو کې رسی نه کوي اشاره وکړه دا کور نه مراد یعنی علی و زهرا ولا کور دا کوم کور کې علی و بی بی زهرا وسی آیا دا کور هم دغه ای مصداق دی آیا دا آیا دی په باره کې شتا قال نعم پیغمبر دو تکول کسان کی پیغمبرانو کورونا دغی آئی کی رسی اور من زهرا و دا علی کورا دغی آئی کی رسی من افاضلها نا صرف دا انبیاء کور کی دورتی بلکہ افضل ترین کور با فضیلت ترین کور احد علی و زهرا کور دینا بالا ترین کور افضل ترین کور با فضیلت ترین کور بل نشتا دے ساقی کی علی پلار دے شوہر دے زهرا کول دے مور دے دا حسن حسین او حسن حسین ہوتا زمان اور منی زینب ہوتا نور دا روایت سے موتا ذکر کو دا آیا روغللا بیادغی آئی زیل کی یو ساڑے پسی کی سوئے انبیاء کرونا مرود دی پیغمبر دو کا انبیاء کرونا مرود دی بیا ابو بکر اشارہ کئی سا علی و زهرا کرو کی رسی ہوتا دا کون سا آو بلکہ افضل کور دے دا روایت دور منصور
اهل سنت تفسیر دے جلد 6 صفحہ 203. دین علاوہ آئے نور تفسیر کی دے روح المعانی جلد 18 صفحہ 176. علامہ علوسی لکھلے دے اہل سنت تفسیر دے. تفسیر ثعلبی دے اہل سنت جلد 7 صفحہ 107. ودین علاوہ الکشف والتبیان یو کتاب دے صفحہ 72. دخ کی دا ورمن زہرا سلام اللہ علیہا دا فضیلات رغلے دے دینا با فضیلت ترین با عظمت ترین قربان نشتہ دے. صرف و صرف ایمو دعا دا دے پروردگارا دخ کورنا دخ خاندانی اسمت و طہارتنا پروردگارا دنیا و آخرت کی مطول جدا ماوا گرزالے کی و دخ پنچتن پاک ورمن زہرا لخطیرہ دی جنت البقی اغران کابر جلال توفیق و زیارت والی و آخرت کی شفاعت مطول دا نصیب کی و دخی بی بی لخطیر مصفران و سفار خدای بخطر و گرزالے کی چوٹرائی دا خدای اغو مشکلات دستان کی چود بیبران دا صحت یاب و آخر دعوانا الحمدللہ.